آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ډیرو قدرمنو معززو د دې علاقې شریف اوریدونکو، زمانه مخکې زمونږ قدرمنو ورونو علماء کرامو تاسو ته خپلې قیمتي ملغلرې هغه پیش کړې. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته په هغې د عمل توفیق را نصیب کړي. عزتمندو، په دنیا کې د انسان دا زړه الله داسې پیدا کړی دی چې په دې کې محبت یا مینه پیدا کیږي. دا مینې او دا محبتونه بیا تقسیم وي. یو هغه مینه او محبتي چې د خپل مور او پلار سره کیږي هغه جدا وي. بل هغه مینه محبتي چې د خپل بیبي او ښځې سره کیږي هغه جدا وي. یو هغه مینه محبتي چې د خپلوان سره کیږي هغه جدا وي. بل هغه مینه محبت وي چې د خپل بچی سره کیږي هغه بیلی. په دې ټولو محبتونو کې مینو کې الله رب العالمین چې زمونږ نه غواړي یوه مینه دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وی تاسو مینه وکئ. او دا داسې مینه ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې دا په انسان فرض ده. که دا د په زړه کې نه وه دا مؤمن نه دی. عمر فاروق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روانو په لاره باندې. عمر رضی الله عنه رسول الله علیه السلام ته وی لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. یا د الله پیغمبره ته ما ته د هر څه نه ډېر ګران یې، خو د دې خپل ځان نه راته ډېر ګران نه یې. زه وایم عمر رضی الله عنه وایي بچی مې دې قربان شي په تا خیر دی، ښځه مې دې په تا قربان شي، مال مې دې ختم شي، خو زما د دې خپل ځان نه راته ډېر ګران نه یې. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي لا یا عمر، عمره بیا مؤمن نه یې. یو سړی رالګي ټوله دنیا روپۍ په رسول الله علیه السلام د هغه په سنتو قربانۍ، بچی د هغه نه قربان کی، ښځه ته قربان کی، کور په قربان کی، خدا خپل بدن د ته قدرمن ښکاري د رسول الله علیه السلام نه بیا مؤمن نه دی. نو عمر ویل یا د الله پیغمبره ته ما ته د خپل ځان نه هم ډېر محبوبي، زه وایم چې ځان دې قربان شي ته راته دومره ګرانې چې تا ته تکلیف در ونه رسي،
نو رسول الله علیه السلام ورته فرمای الان یا عمر، عمر وس مؤمن شو، یعنی ایمان دیته وای چې زما دا د بدن د سر ویښتنه واله د خپې د ګوتې پورې دا بدن دې ټوټه ټوټه شي، غوڅ غوڅ دې شي، وینه دې زما لاړه شي، خو چې د رسول الله علیه السلام سنت مات نشي. دې ته مینه وای. او دغه مینه او محبت د رسول الله علیه السلام سره صحابه کړو، ځکه الله رب العالمین په قرآن کریم کې او فرمایل رضی الله عنهم ورضوا عنه، زه د ټولو صحابهونه خوشحاله او راضي یم او صحابه زمانه خوشحاله دي. د چا په باره کې چې الله او فرمایي واولئک هم المفلحون، صحابه کامیاب دي. ولقد عفى الله عنهم، صحابه ټول الله بخلي دي. اولئک هم الراشدون، صحابه ټول په هدایت رسیدلي خلق دي. دا ولی دا دومره اوچتې درجې ګټل چې الله ته راضي شه، صحابه او بخلی شو. او څنګه الله بخلیو؟ مغفرت ته ګوره، بخلو ته ګوره. حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه مسلمان صحابي دی. رسول الله علیه السلام په مکه باندې حمله اراده و. د یو خط پټ ولیکه، پټ پاغې کې ولیکل اے د مکی کافرانو، محمد رسول الله علیه السلام په تاسو حمله کوي، خبر شي. په پښتو کې موږ دې ته جاسوسي وایو. دی صحابي د رسول الله علیه السلام او د صحابه راز او جاسوسي کافرانو ته ولېږله. دی خط ولیکي او سړی څوک دی؟ صحابي دی. رسول الله علیه السلام الله خبر کی د وحی په ذریعہ چې ستا د حمله راز حاتب مشرکانو ته په خط کې لیکلی دی. رسول الله علیه السلام درې څلور صحابه زبیر، مقداد، علی رضی الله عنهم اجمعین دای مقرر کړ. ویلان شي په اسونو باندې سواره، په روضه خاخ علاقه کې به زنانۍ او د زنانه سره به دا خط وي، خط ترې راوړئ. د درې واڼه روان شو، اسونه وزغلول. روضه خاخ د ځای نوم دی چې هغه ځای ته ورورسېدل، هغه ځای کې ښځه وه. دې ته وایي د نبوت خبرې. په هغه وخت کې کیلومیټر نشته، د ګاډي میټر نشته، ګوګل میپ نشته، لوکیشن نشته، نقشه نشته، ګړی نشته. رسول الله علیه السلام فرمای صحابه ته چې زنانه به په هغه ځای کې وي. اوس که دا زنانه دي صحابه ته د هغه ځای نه مخکې میلاو شوی وی، د رسول الله علیه السلام خبره دروغ کېدله. که دا زنانه د دغه ځای نه تېره شوې وی، اوړېدلې وی او بیا میلاو شوی وی، بیا هم د رسول الله علیه السلام خبره دروغ کېدله. کوم ځای چې رسول الله علیه السلام ښیي چې روضة خاخ، نو په روضة خاخ کې میلاو شو. دوی ورته وویل خط راوباسه. وایي نشته راسره، منکره شو. خط راوباسه، نشته راسره، ولټوئ. ما لاسونه ماسونه هر څه چې وکتل نه وسل. نو دا نور صحابه علي ته وایي رضی الله عنه ته، وایي زی چې ځو زنانه سره خط نشته. علي ورته وایي رضی الله عنه، دې ته وایي ایمان، چې محمد رسول الله علیه السلام په ژوند کې دروغ نه دی ویلي او نه ورته د اسمانونو او د الله د طرفه چا دروغ ویلي دي. محمد رسول الله علیه السلام فرمایي د زنانه سره خط شته او خط نه ښکاري. اوس به څه کوو؟ نبوت وای، نبی وای چې شته، زنانه وای نشته،
لاس کې نخ کاری منکر ده. که صحابه روانیږي چې خط نو د نبی علیہ السلام خبره دروغ کیږي او پیغمبر په 3 کال عمر کې یو دروغ هم نه دی ویلي، یو نه نیم دروغ هم نه دی ویلي. د په کائناتو کې یو انسان چې په 3 کلن عمر کې دروغ ونه ویلي. نو علی رضی الله عنه ورته وینا رسول الله علیه السلام چې فرمای چې خط شتا خط بوي. د دې مثال وور لکه یو سړی وای ډېر اعتمادي سړی ته دننه په کوټه کې ناست تا ته وای چې باران دی، د سیده شړق باران راښکته شي، ته چې راننوتلې تک شین ورو تک شین اسمانو تیز نورو. خو دا سړی ډېر رښتینی، خلک وایي دی دروغ نه وایي، کیدی شي باران به. د رسول الله علیه السلام خبرې داسې دي چې هغه وایي چې نور دی، شین اسمان دی، موږ ته نور ښکاري، خو چې هغه وویل باران دی نو باران به وي. نو علی رضی الله عنه ورته فرمایي چې رسول الله علیه السلام دروغ نه دی ویلي، او نه هغه دروغ وایي چې هغه وایي خط شته خط شته. زنانه ته دمکی ورکړه چې بربنډه به دې کو، کپړې به دنه وباسو کنه خط راوباسي. هغه په ځان ویرېدله، نو یا یې بډې ته لاس که یا یې سر ته لاس که د ویښتو نه یې خط راوویست، دوی ته یې ونیو. دې ته ویلی کېږي محمد رسول الله علیه السلام، رښتینی نبي. ځای یې وښوده چې په دې ځای کې به ښځی عمل ته میلاو شو. وی ویلې خط ورسره شته، ښځه منکره وه، خط ورسره راووت، خط یې راوړ. حاتب یې راوغوښته رضی الله عنه، چا چې دا خط لیکلی و یا رسول الله علیه السلام تلوار را باندې مه کوئ، لږ مې خبرې ته پرېږدئ. دا څومره مهاجرین چې د مکې نه راله، که عمر راغلی دی، که ابوبکر صدیق دی، که نبی علیه السلام دی، که بل دی که بل دی، هلته څه ناڅه خپلوان پاتې شوي دي. د چا د تره زوی پاتې شه، د چا د ترور زوی، د چا د ماما زوی، د چا قومي پاتې شه. په پټي م وله خیال کوي، په کور م وله خیال کوي، په روپو م وله خیال کوي. او زه حاتب په مکه کې چې اوسېدلم، زه د بل ځای نه راغلی ومه، امسی ومه، زما څوک نه و. او دا حمله رسول الله علیه السلام پټه نه کوله، د دې اسم اعلان کړی، خبره ښکاره وه. ما داسې راز نه دی ویلی چې پټه خبره ده، خبره ښکاره وه. خو د خط لیکلو نیت او مقصد مې دا و چې د مکې مشرکان به ووایي چې حاتب ښه سړی دی، نو زما په جایداد او په پټي به خیال وساتي. ما صرف د هغوی نږدېوالی ځان ته حاصلوو، نیت یې دا و. کار خو غلط دی، خو نیت صحیح دی. کار غلط دی، د ده نیت خو صحیح دی. په زړه کې د کافرو سره مینه نه ده، په زړه کې د اسلام دشمن هم نه دی، په زړه کې د اسلام بدخوا نه دی، خو کار غلط دی. نو عمر رضی الله عنه توره راویستل چې یا رسول الله علیه السلام پرې مې ده چې د دې منافق نه دا سر قلم کم، دی د مسلمانانو راز او خبرې څنګه کافرانو ته لیږي. نو رسول الله علیه السلام د دې خط باوجود ورته وایي عمره ته څه خبرې، الله رب العالمین بدري صحابو ته اعلان کړی دی، او حاتب هغه صحابي دی چې په جنگ بدر کې حاضر و، دی بدري صحابي دی، او بدریینو ته الله اعلان کړی دی چې و بدري صحابو د دې بدر د جهاد د برکته د تاسو نه د نن نه بعد چې کومه ګناه وشوه، کومه خطا وشوه، د الله په کاته او دربار کې به تاسو ګناهګار نه حسابېږئ، تاسو بخښلی شوي یاست. وایي د عمر رضی الله عنه په سترګو کې اوښکې راغلې، په ژړا شي. الله چې د چا نه راضي شي بیا داسې راضي شي. غلط کار وشه خبره نشته، ولې الله راضي شوی دی بس. نو د رسول الله علیه السلام سره مینه محبت د صحابو چې دا مقام وګټه چې به ته غلط کار وشه، بشر و که نه، انسانانو پیغمبران خو نه و، چې به ته خطا وشوله، خطا د هر بشر او بنده نه کېږي، د صحابي نه هم کېږي،
د امام نم کیږي د شیخ صاحب نم کیږي د مفتی صاحب نم کیږي د پیر صاحب نم کیږي د زبرګ صاحب نم کیږي موږ ټول خطا کار موږ د هر چا نه خطا کیږي د هر انسان نه بنده نه خطا وشي خو صحابه کرامو ما ته متوجه اوسئ کله سپیکر یو کنه ان شاء الله خبرې وکړو صحابه کرامو دا مقام چې وګټه دا مرتبه چې وګټله دا عزت چې وګټه چې سره د خطا جنتیان شول ټول صحابه جنتیان په صحابو کې بی ایمانه په صحابو کې دروغجن په صحابو کې منافق په صحابو کې بی دینه نشته چې رسول الله علیه السلام باندې د چا نظر لګېدلی وي او په ایمان کې په لګېدلی دا جنتی دی که دا د 7 کالو دی که دا د 3 کالو دی خو دا جنتی شي دا ولې دوی د رسول الله علیه السلام سره څومره مینه وه د ځان نه ډېره مینه د ځان نه ډېره مینه د ځان نه ډېرې مینې مثال واوره رسول الله علیه السلام په مکه کې دی دعوت کوي د مکې دور د دعوت ډېر سخت و 14 کاله نبی علیه السلام تېر کړه خو په ډېر تکلیف په حرم کې چا مانځه ته نه پرېښوده درس ته نه پرېښوسته تګ راتګ ورسره د خلکو بند و مړی ژوندی ورسره خلکو بند سلام کلام رشته داري ورسره خلکو پرېغوستل خرید و فروخت اخیستل خرڅول یې ورسره بند رسول الله علیه السلام یو ورځ په حرم کې ودرېده رضی الله ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا لږ لري نبی علیہ السلام څخه خبرې وکړلې مشرکان راغلل په رسول الله علیه السلام نه داسې راتاو شو په نبی علیہ السلام ګزارونه کوي ابو بکر خبر شو راغی او ته ویلې اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ودې سړي څه ګناه کړې ده دا خو وایي رب مې الله دی دقه ګناه یې کړې ده وایي خلکو نبی علیہ السلام پرېښوده ابو بکر صدیق راونیو چې ښه تم د ملګری وی وهه دومره ووهلو د عتبه ابن ابي شیبه عتبه په نامه یو کافرو هغه وایي داسې سپلی وي چې په هغې کې د وسپنو میخونه په سپلیو کې میخونه دی ابو بکر صدیق ته ونیولې وایي د ابو بکر فما عرف انفه من وجه په دې مخ کې دا پوزه ختمه شو پوزه ولا ماته کړه او بیا یې راسملو د خېټې د پاسه ولا ټوپونه ووهل نو ابو بکر دومره ووهلی شه د چا دپاره د پټي دپاره نه د چا دپاره د ښځې دپاره نه د روپو دپاره موږ وهلی کېږو یا بل وو خو یا د پټي دپاره یا د لیش ځمکې دپاره یا د روپو دپاره یا د ماشوم په سر د اسلام په سر نه موږ وهلی شوي یو او نه موږ کافر والی دی موږ چې ووهلی شي نو ابو بکر صدیق مرګ حال شي نو د کور خلک راغلل ابو بکر الصدیق رضی الله عنه په جنازه کې وو د تللو نه ولې چې یو سړی دومره ووهلی شي نو د ابو بکر کورنۍ خپلوان ناستو په دې تمه چې اوس به سا ورکوي اوس به مړ کېږي او چې مړ شي موږ به دغه کافر نه بدلل نو سحر دا کار وشي آخر النهار فما تکلم الا فی آخر النهار چې مازدیګر ماښام شو دی په اوش کې راغی الله اکبر ووهلی شي خوږ شه د محمد رسول الله علیه السلام په دفاع کې دې ته څه وایي د الله د نبی سره مینه څومره مینه د ځان نه ډېره ابو بکر دې مړ شي خوږ دې شي زخمي دې شي بې هوشه دې شي خو چې رسول الله علیه السلام بچ شي اوس دې ابو بکر صدیق به په زندګۍ کې کله داسې کړي چې دا د نبی علیه السلام طریقه ده خو څه وکړم رواج دی نو نه چې چا پې ځان قربانو د پیغمبر طریقه هغه د رواج دپاره بیا نه پرېږدي یاره څه وکړم د پیغمبر علیه السلام سنت دي خو خلک خفه کېږي
چې ابو بکر په خپل وینه ورکړي د خلک په خپه کول شي دا موت ولی اسرمن شو زمونږ ته پاسته خواږه سنت ژوندي کو ترخه سنت دا خفه کیږي کاکا خفه کیږي ماما خفه کیږي گاوند خفه کیږي کنده خفه کیږي ولس خفه کیږي ولی موږ د نبی علیہ السلام په سنت قربانی وینا او مال نه دی لګولی بس چې پیدا شو د مور په غیږ کیو او اذان راته وشو په 100 روپۍ او په 10 روپۍ موږ ته اذان شوی دی اذان والا ته 100 روپۍ بچا ورکړه موږ ته 10 روپۍ مسلمانان دا مسلمانی به بیا د نبی علیہ السلام په طریقو موږ کې څه غیرت پیدا کی چې د ابو بکر په شانتي وهل شي نو د نبی علیہ السلام سنت ته قدرمن شي او چې زما او ستا په شانتي مفت او ته ملاو شي نو هغه په واده کې ماتي په خادای کې ماتي کې او په غمونو کې ماتي نو مازیګر ماخام په وښ کې راغې چې په وښ کې راغې اولنې خبره سو کړله ما فعل رسول الله چې په وښ کې راغې دا خوګمن انسان دا دردمن انسان دا زخمی انسان دا مرګ حال وهله شوی انسان چې په هوش کې راغی وای محمد رسول الله علیه السلام بڅنګ نبی علیہ السلام بڅنګ نو مور وته وای چې و بچیا ته په سهالي او ته د نبی علیہ السلام ته پوس کې نو مور ته وای چې لاړه شه یو زنانه او تخید عمر رضی الله عنه خور د خور فاطمه بنت الخطاب ورشه فاطمه نه تاسو که چې رسول الله علیه السلام چرته دی هغه ته معلومات نو د امور کافره ده لاړ لاغه فاطمه سره ملاو شو وای زما زوی وای ابو بکر چې رسول الله علیه السلام چرته دی هغه وته استاد زوی نه زنیمه خبره ولی دا زنانه ویریدله فاطمه چې رسول الله علیه السلام ته پوس کیږي څوک مړ نه کی زی وته نه خو وای زبه د سره لاړه شو نو فاطمه زنانه را له ابو بکر ته ولی هغه وی رسول الله علیه السلام چرته دی هغه وی زال نو مستد امور کافر ده د کافرو په مخ کې به د نبی علیہ السلام زی زګې نه خي وای زما مور کافر ده خو امانتدار ده خیانت نه کوي راز نه وبس وای ښا وای رسول الله علیه السلام په دار ارقم ابن ابي الارقم کې دی نو ابو بکر وای ما ولا بوزي ابو بکر رضی الله عنه دمر خوک زخمی وهله شو خو چې په چای ایمان راوړی دی او چاته جانان ویلی دی او چا سره مینه کړې ده نو چې اوس یې لیدلی نه سات پې نه تېرېږي دا مینه وه د ځان نه ډېره مینه د نبي علیه السلام سره نو پاسېدلی نه شه ګرځېدلی نه شه ځکه ډېر وهلی شوی و نه ډاکټر نه پټۍ نه علاج نه د درس تلي اسم نو دا را پاسېده یو لاس په یو زنانه ورواچو بلې په دې بله زنانه باندې د دواړو زنانو په اوږو باندې لاسونه واچول او په راښکلو د نبي علیه الصلاة والسلام مخې ته ورسېد وایي کله چې رسول الله علیه السلام ابو بکر صدیق ولیده چې د دومره خوږ وهلی شوی پوزې ماته سر مات زخمی جوبل فرق له رسول الله علیه السلام په جړه شي چې دا ته څومره خوږ شوی وای دوی ویل یا رسول الله علیه السلام اوس پیغمبر خوشاله شي چې خفه نه شي په پیغمبر باندې تکلیف را نه شي وای د الله پیغمبر علیه السلام ما ته هیڅ تکلیف نشته زه روغ جوړ یم کافرانو اعلان وکړ چې سل اوخان او سل اوخان 200 اوخان دا 200 اوخان نن او په هغه زمانه کې د کروڑه روپۍ دي دا به د هر چا سره نه محمد ابو بکر دا دواړه کې چا کم یو مړ یا ژوندی ونیو موږ به 200 اوخان په انعام کې ورکړو
رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته د هجرت امر وش چې بس اوس هجرت وکړه. زمونږ مور بی عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د غرمې وخت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام من کر راغی او ابو بکر ته چا ویل چې نبی علیہ السلام راغی، وی هغه ویل چې نبی علیہ السلام خو دی وخت کې کله نه دی راغلی غرمه کې، دا چې په دی وخت کې راځي په دې بیټې ما وخت کې څه چل بی. نبی علیہ السلام چې راننوت ابو بکر ته ویل چې د اهل واړه ماړه کور نه وباس تا سره خبره کوم. هغه ویل د الله رسول دا خو ستا بیبي ده بیبي عائشه. نو نبی علیہ السلام هغه ته وی ابو بکر ته چې ماته د هجرت امر وش چې مکه پرېږده هجرت وکړه. ابو بکر ورته وی چې الصحبه یا رسول الله، د الله رسول علیه السلام ته چې هجرت کې په دې هجرت کې به ما ځان سره ملګری کې که نه؟ هغه وی الصحبه. نبی علیہ السلام ورته وی او ته به مې ملګری، ته به راسره یې، ته به مې د لارې ملګری. وی ابو بکر د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا شو. زمونږ مور بی بی عائشه رضی الله عنها وی موږ د خفګان ژړا لیدلې وه چې خلک جاړي، خو د خوشحالۍ ژړا ما په اول ځل ولیده. وی خوشحاله شو په ژړا شو چې زه او د رسول الله علیه السلام د لارې ملګری بیم، د سفر ملګری بیم. الصحبه. دو خان مې وی تیار ساتلی دي، یو بستای یو بزمای. رسول الله علیه السلام ورته وی نه، دا یو چې مال راکې بالثمن، زه به روپۍ دله در کوم، مفتو به نه راکې، په پیسو باندې به راکې، په پیسو. نو هجرت شروع شي او د شا د طرف نه څومره خطره ده چې محمد او ابو بکر مړه ژوندي چا ونیول 200 اوښان راووتل. هجرت شروع شي. جبل ثور غار ثور ته خیږي، خلکو ته په څو ګنټو کې خیږي؟ ګنټې پکې لګي، 1.5 ګنټه 2 ګنټې چې دا ښه مزل کوي ورته خیږي. لارې هم پکې جوړې دي، ځایونه هم پکې برابر دي. د جبل ثور پورې به د ګاډی هم راوړي، شربتې پیپسیان او جوسونه او اوبه هم د سره یي، وچې میوې هم خلکو سره خوري او دغه مزل وکړي. نو بیا هم داسې چې 3-4 ورځې د خپې کار نه کوي، خو چې سر ته وخیږي 2 ګنټې 2.5 ګنټې 1.5 ګنټه د یو طرف او دغه عمره د بل طرف. په دې لارو کې چې کله جبل ثور ته سړی خیږي، په لارو کې خلکو خوراکونه هم غورځولي، پیدرا نه شي خوراک وغورځوي، ولې درون شپنې شي وړلې. اوس په دې غار ته چې خیږي، ابو بکر صدیق د رسول الله علیه السلام سره څومره مینه کوي د ځان نه ډېره. نو رسول الله علیه السلام په شا کې چې ما ته را په شا شه، ولې ابو بکر ستا د خپې خپې نه دي؟ هغه هم غوښه ده، هغه هم خپې دي، هغه به ستړی نه وي. ولې به ستړی نه وي؟ خو د رسول الله علیه السلام سره د ځان نه ډېره مینه کوي. په دې لاره کې کله ناکله د خپه پوره نه ږدي، په دې پنجو باندې د ګوتو په سر باندې مزل کوي. ولې؟ که خپه پوره کېدو کافران د دې نه بیا معلومات کوي چې دلته انسانان تیر شوي. نو په لاره کې اچانک اوږده لاره ده، ابو بکر کله داسې مخکې منډه ووایي وړاندې لاړ شي، کله شاته منډې ووایي شاته شي، کله ښي طرف ته. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي ابو بکره ولې کله داسې منډې کله شاته؟ و یا رسول الله علیه السلام مخکې چې منډه وهم زړه کې مې یو سوچ راشي، هسې نه چې کافران راته په کمین کې ناست دي، نو زه مخکې منډه کوم. شاته چې منډه وهم اذکر الطلب رایاد مې شي، هسې نه چې کافران راپسې وي، زه شاته منډه کوم. نو رسول الله علیه السلام ته فرمایي ابو بکره که مخې ته دشمن ناست دي څه به وشي، او که شاته دشمن راپسې وي څه به وشي؟ هغه وی یا رسول الله علیه السلام دا مخې ته او شاته منډه ځکه وهم که دشمن وي ابو بکر به مړ شي وبه لګي، خو محمد رسول الله علیه السلام به بچ پاتې شي. د دې دپاره کوم
دې ته وایي د ځان نه ډېره مینه. دا موږ نشو کولی. موږ الله ته معلوم وو ځکه په دې وروسته پیړۍ کې راوستلو. موږ د نبی علیه السلام د سنتو د اورېدلو وخت نه لرو چې ورته کېږو. دا سر قربانول او ځان قربانول لري خبره ده. په دې مزل باندې دوی غار ته ختلي دي. بیا په غار کې سوړي دي، شپه ده، رڼا نشته، ټارچ نشته، لیټونه نشته، چاپیره رڼا نشته. نو لنګ نه کپړې شلی او په دې سوړو کې ورکوي چې مار لړم څه شی رانشي. په دې طریقه باندې بیا په لاره کې مدینې ته لاره په هغه وخت کې چې عادي مزل بچا کو 8 ورځو نه واله تر 12 ورځو پورې به لګېدلې. اوس 15 غنټې په ښه ګاړو بسونو کې لګي، 15 یا 4 غنټې 4 نه. بیا په مدینه منوره کې ابوبکر صدیق څومره قرباني ورکول. مقصد مې دا و چې د رسول الله علیه السلام سره خو مینه بکو، څومره بکو او څنګه بکو، د ځان نه ډیره. د ځان نه مینه ډیره دا ده چې د رسول الله علیه السلام د حدیثو سره اوس موږ مینه پیدا کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام بدن مبارک او ذات خو موږ سره اوس نشته، خو وفات شو. بشر بندو انک میت و انهم میتون. مرګ لره مړشه وفات پراغ. خو نن د رسول الله علیه السلام سره مینه د هغه د احادیثو سره مینه. هغه صحابه کرامو ته وګورو چې د خپلو ځانونو نه د رسول الله علیه السلام سره هغوی ډیره مینه وکړه. هغه مینه څه وه چې د نبی علیه السلام خبره به په کوم ځای کې راله، یا به د نبی علیه السلام عمل او کار په کوم ځای کې راغی، هلته به ودرېدل، مخکې به نه تلل. جابر رضی الله عنه مدینه منوره کې اوسېده. خبر شه چې په شام کې یو صحابي دی عبدالله ابن انیس. هغه ته یو حدیث ده دی او هغه د رسول الله علیه السلام نه اورېدلی دی. جابر وایي دا حدیث ما نو اورېدلی او هغه صحابي اورېدلی. سورلی واغسته، د سفر توخه او سامان او کپړې او خوراک او سکاکې برابر روان شو. مزل شروع شو شام ته چې رسېده 1 میاشت مزل یې کړی. څومره مزل؟ 1 میاشت. چې لاړه د عبدالله ابن انیس سره میلاو شو، ورته وایي زه ځکه رالم. د کوم ځای نه رالم؟ د مدینې نه. مزل یې څومره کړی دی؟ 1 میاشت. او د هغه زمانې مزل یې څومره به سختې وي، نه وټلې وي، نه په لارو کې اوبه میلاوېدلې، نه پیپسیانې او جوسونه میلاوېدل. څومره به ستړی و، څومره به دا په ګرد و غبار خیرن شوی و، څومره به وږی شوی و، څومره به تږی و. دا 1 میاشت مزل یې وکه جابر ته د عبدالله ابن انیس ته ورسېد. ورته وایي زه ځکه رالم حدیث سمعته عن رسول الله فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه. یا عبدالله ابن انیس 1 میاشت مزل مې چې وک، مدینې نه شام ته رالم، کاروبار له نه یم راغلی، تجارت له نه یم راغلی، پرشته پسې نه یم راغلی، دوستانو نه یم راغلی، چکر له نه یم راغلی. حدیث زه دا 1 میاشت مزل ما د حدیث دپاره وکړه، د رسول الله د مبارکې خولې حدیث دی، تا اورېدلی دی، ما نه دی اورېدلی. زه یارېدلم یا به ته مړ شې یا به زه مړ شمه او د دې حدیث نه به محرومه پاتې شي. نو هغه ورته حدیث بیان کړي. ځکه صحابو ته الله وایي رضی الله عنهم، الله ته خوشحاله دی. ولې ته خوشحاله دی؟
ځکه د محمد رسول الله علیه السلام په حدیث پسې څومره مزل وکړه، یو میاشت یو طرفه او یو میاشت په د بل طرفه کوي، 2 میاشتې مزل. زما مسلمان اوروره، د زما ستا چې کومه مینه ده د نبی علیه السلام سره، دا مونږه د خولې او د ژبې د سر مینه ده. اوس اعلان وشي په دې مسجد کې یا بل کې اجتماع ده، فلان کې زمونږ یو مشر شیخ صاحب راځي او عالم صاحب به یو درس حدیث به کوي، درس قرآن به کوي. زما د مسلمان امتحان دی اوس 10 منټه مزل به موټر سایکل موټر یا گاډی شته، 10 منټه څوک مزل د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیثو پسې نه کوي. دا لرې پرېږده، ما ته خو د دې مسجد حال نه دی معلوم، خو اسې عامه خبره کوم. که په دې مسجد کې جهانګیر مولوي صاحب درس کوي، حدیث وایي یا تفسیر کوي یا بیان کوي، نو کېدای شي داسې خلک وي په ګاونډ کې چې هغه به صرف جمع له راځي، د حدیثو د اورېدلو وخت به ورسره، یا بل کوم عالم په مسجد کې درس کوي بیان کوي، نو هغه دې دیوال ته دې دیوال ته دې دیوال ته د 4 دیوالونو ته لګیایي، مقتدیان په کورونو کې ناست. د رسول الله علیه السلام مینه هم دې ته وایي چې د هغه د مبارکې خولې د احادیثو سره موږ مینه وکړو، د هغه خولې نه چې سره ووتل مینه ورسره وکړو، د خبرو قدر یې وکړو، د خبرو احترام یې وکړو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو خپه شو. مینه محبت د رسول الله علیه السلام سره څنګه مینه منل. ګوره زمونږ هم د نبی علیه السلام سره مینه ده، تم وې زم ویم په دې ناسته مجمع کې ناست، خو پرېږده دا خو خلک د جومات کې ناست، بهر یو چرسي پوډري هغه نه تپوس وکړه د پیغمبر علیه السلام سره د مینه ده، هغه به زر داسې وکړي شکر الحمدلله مینه وایي که نه وایي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نوم مبارک سره سترګو له لاس وړي، یو چرسي پوډري چې 5 وخته مونځ مینه شته، خو مینه خو یې د خولې مینه ده. که مینه وی خو مونځ به یې کولې، که مینه وی نشه به یې پرېښې وی کړ، ګناه به یې پرېښې. زمونږ هم دقه مینه ده د رسول الله علیه السلام، د خولې او د ژبې مینه ده، خو د سنت طریقه چې راشي نو موږ بیا وایو رواج دی، دا خفه کېږي هغه خفه کېږي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه څنګه تربیت وکړ. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلیفه دی د وخت، د جمعې ورځ د ښایسته کپړې اغوستې دي، ځکه خطیب دی خطبې لځي. د عباس په کور تیریږي، د عباس د کور په څنګ کې کله چې ورتېرېده نو هغه پاس په دې کور کې څه د چیلۍ یو بچی حلال کړی دی، د هغې هغه وینې او ګند بلا دی په دې ناوه کې رادیکه کړه، په دې کورونو باندې په دې بامونو د پاسه د ناوې پر نالې لګېدلې د اوبو دپاره. نو هغه اوبه را پرېوتلې او امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته څاڅکي وشو. هغه مونځ د مونځ نه پس د مونځ نه مخکې امر وکړو چې دا ناوه دا پرناله د دې ځای نه وباسئ، ځکه دا لارې ته لګېدلې ده. اوس لکه دا مخې ته لاره ده او دلته لګېدلې ده، دا وباسئ، ځکه دا خلکو ته څاڅکي کوي، ضرر دی، خلکو ته تکلیف ورکوي. ملګري ورسره حکومت دی، فوج دی، هغه پرنالې وویستله چې مونځ یې وکړه، د مونځ نه فارغه شي. عباس راغی ورته کېناسته چې امیر المؤمنین دا کومه ناوه او دا کومه پرناله چې تاسو وویستله خبرې دا چا لګولې وه؟ وایي نه نیمه خبر، وایي دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دست مبارک لګولې وه په مبارکو لاسو. اوس نبی علیه السلام چې کله لګوله نو په هغه وخت کې په دې ځای د چا لاره نه وه. دا خو موږ تاسو هم ګورو، یو وخت کې یو ځای پټیایي به یې وروسته پې ابادي وشي. هغه وخت کې د چا لاره نه وه نو پرناله ولګېدله، کورونه نه و، لاره نه وه. نن لاره جوړه شوې د خلک پې ځي. اوس دلته 2 خبرې رالي. څو
دوه. یو عقل دی، یو نقل دی. عقل تجربه او پویه دا وی عقل چې دا کومه ناوه لارې ته لګېدلې ده دا وباسه. ولې په دې لاره خلک ځي راځي، مسلمان ته به تکلیف نه ورکړي. تاسو زمونږ دا مسلمانان لیدلی دي ورکوټې دوکانګې به ورکوټې دوکانګې به او مخې ته به ګنده سخا نالۍ تېره شوي او د دې لږ دوکانګي دپاره به دی دا د سخا د نالۍ اوبه رالي او چڼکاو به کوي چې ما باندې دوړه رانشي، په ما دوړه رانشي او دا نور ټول مسلمانان د خدای بلمازه کړي په دې ګنده اوبو. زمونږ مسلمانان داسې کوي. د دومره دوکانګي والا د نالۍ ګنده اوبه رالي چڼکاوي هغه ځای پورې دنیا لمده کړي. ولې چې دوکان ته دوړه نه راځي. او که خلک په دې لاره تېرېږي ټولو خلکو ته تکلیف احساس کېږي، بلمازه شي. دلی څه زمونږ مزاج دا دی چې زه ښه یم، زه خوشحاله یم، زه په ګټه کې یم، دا بل دې تباه شي. زمونږ دا مزاج. نو اسلام خو دا نه وایي چې لارې ته به دا شیزونه نه لګي چې چاته تکلیف پیدا. دا عقل دی. خو دلته پکې نقل راغی. نقل څوک دی؟ دا محمد رسول الله علیه السلام لګولی دی. اوس چې د عقل او د نقل جنگ شه څه به کوو؟ چل به د صحابو نه زده کوو. عمر رضی الله عنه عباس ته وایي راځه. او عمر په دې وخت کې خلیفة المسلمین دی، خلیفه دی. په 22 لاک مربع میل ځمکه باندې حکومت کوي. په روم کې او په فارس کې بادشاهان د نوم چې واوري یریږي. دومره لوی هستی ده. عباس د ځان سره کوي زه چې ځو وایي عباسه ستا دې په الله قسمي زه به لاندې کښېنم، عباسه ته به زما په اوږه باندې ودرېږي او دا ناوه به واپس په هغه ځای کې لګې چې په کم ځای باندې رسول الله علیه السلام لګولی وه. عقل به اوس خپل کار کوي. موږ به نبي ته ګورو، بس نبي علیه السلام دلته لګو. نو هغه ناوه واپس یې ولګوله. ولې؟ د نبي سره مینه ده. زما نبي په دې ځای لګولی ده، زه څوک یم چې راوباسم؟ واپس یې ولګوله. موږ دې خبرو تباه کړو. چیرې دا خبره خو صحیح ده خو زما عقل نه مني. ډېر عوام مسلمانان یو خبره واوري زما عقل نه مني. اسی یو مثال در کوم. زمونږ په شریعت کې حکم دا دی هلک او جنۍ چې واده کوي هلک ته دا اختیار شته. اختیار دا کومه جنۍ چې وله غواړي دا دې وویني. مور لیدل نه، مور به خپل کار کوي، ورونه لیدل نه. دته شریعت وایي چې دا جنۍ ووینه. دا څوک مني؟ اوس د چا غیرت یې مني؟ د چا پښتو یې مني؟ اوس که موږ ته چا وویل چې ستاسو دا لور ده او دا هلک دې وویني نو اوس به دلته ځان کې اور او پښتو او غیرت تا نه راولي. ودې ویني خو طریقه به وله جوړه کړي. داسې خو څوک نه کوي چې لور د لاسه ونیسي او هلک لی راولي چې شابه دې ته ګوره. د لیدلو دپاره به خلک طریقې جوړی کړي. په یو طریقه باندې به دا جنۍ وویني. شریعت وایي ودې ویني. زما عقل نه مني، زما غیرت هم نه مني، زما پښتو هم نه مني. اوس به څه کوو؟ زما عقل، زما غیرت، زما پښتو، زما رواج دې لاړ شي، ختم دي شي، خو چې د رسول الله علیه السلام سنت مات نشي. دا به تابع کې. موږ د نبي تابع یو. موږ کلمه چې وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، نو محمد رسول الله چې په کلمه کې وي نو خبره به مني. عقل به نه جنګي. او زمونږ به څومره عقلي په دې ټول سر کې دغه عمره مازغه دي، دغه عمره. او دې کې به اوس موږ سره څه پاتې؟ دا دومره ټینشنونه او لانجې او جګړې او بیمارین او خفګانونه او د دنیا د پردو بنګلو حسابونه، د پردو روپو حسابونه په موږ په دې مازغو کوو. نو په دې کې به اوس دغه عمره هم نه پاتې. دا دومره مازغه موږ رالو، دا دومره لږ او وایو د نبی علیه السلام حدیث ته خو زما عقل نه مني. و مسلمانه ستا د عقل څومره دی؟ ستا د عقل دی څومره؟ عقل قربان د رسول الله علیه السلام. عقل او تجربه به قربانیږي. مثال د توسویم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات کېده.
د یو لشکر تشکیل وکړي، مجاهدین تیار کړه چې تاسو به حمله کوئ په انګریزانو باندې موته دپاره. ځکه هلته صحابه شهیدان شوي وو، زید ابن حارثه و جعفر، داسې نور صحابه شهیدان شوي. په زرګونه مجاهدین تیار شو او د دې ټول لشکر کمانډر اسامه رضی الله عنه مقرر شو. خو د اسامه عمر په دې ورځو کې 18 کاله دی، 18 سال. اوس په دې مجاهدینو کې او په دې لشکر کې چې جهاد ته بځي، د ټول لشکر د ټول مجاهدین د اسامه نه مشران دي په عمر کې. تجربه هم ډیره ده، هوښیاران هم دي، سپین ږیري هم دي. خو د دوی کمانډر محمد رسول الله علیه السلام 18 کلن نوجوان مقرر. د د لاندې به څوک هم ځي، عمر به هم ځي، عثمان به هم ځي، علي به هم ځي، دا ټول به د لاندې. ځکه رسول الله علیه السلام امیر مقرر کړ، کمانډر مقرر شوی دی او عمر یې کم دی. دا لشکر لا وتی نو د مدینې په بهر میدانۍ کې لا و چې رسول الله علیه السلام بیمار شي. نو دی لشکر لږ صبر وکړو چې د نبی علیه السلام پته نه لګي، بیماري سخته ده. نو رسول الله علیه السلام 12-13 ورځې بیماري وکړه، وفات شي، د دنیا نه لاړ. هغه وفات شي، لشکر ځای په ځای پاتې شي، اسلامي فوج پاتې شي. خو رسول الله علیه السلام د دوی دپاره د جهاد جنډم تړلې وه، امیر یې موله مقرر کړی او تشکیل یې موله کړی چې تاسو به پلانکي ځای ته ځئ. چې کله رسول الله علیه السلام وفات شي، بهر چې نوي کوم مسلمانانو مرتد شو، ویلي دا څنګه دین دی؟ که دا حق دین وی او صحیح دین وی نو پیغمبر به نه مړ کېده. بس مضغوطه خبره نه وغورځېدلې. آدم علیه السلام، موسی علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام ټول پیغمبرانو که نه وو؟ ټول وفات شوي. نو دوی ویل که دا پیغمبر صحیح پیغمبر وی دا به نه مړ کېده. نو خلک مرتد شو. مرتدوالی سره سره د کافرانو په زړه کې جرأت پیدا شو چې مشر خو ته لاړه، نبی خو ته لاړه، راشئ په مدینه حمله وکړه. نو کفارو کې شوق د حملې پیدا شو. مدینه کې چې څومره سرکردا تکړه مجاهدین دي، هغوی به اوس جهاد لځي، هغوی خو تشکیل شوی دی، جهاد کې به برخه علي. دی واقع ته ښه سوچ کوه زما مسلمان وروره، ډېره فایده پکې ده. د دې زمانې زموږ په ډېرې خبرې حل کېږي. عمر رضی الله عنه راغی ابو بکر صدیق ته 2 سفارش وکړ. یو سفارش دا دی چې ابو بکر دا لښکر جهاد ته مه لېږه، ولې په مدینه حمله کېږي او د سر کسان تکړه مجاهدین خدا دي چې په مدینه کې مجاهدین نه وي نو مدینه به څوک ساتي؟ چې د چا خپل کور کې د څوکیدارۍ ضرورت وي او هغه خپل کور پرېږدي او پردي کور کې څوکیداري کوي، نو دا خو د عقل خلاف. نو ضرورت دا دی. اوس دلته عقل دی. عقل څه وایي؟ عقل دا وایي، تجربه دا وایي چې دا لشکر دا د مدینه کې پاتې شي، ځکه د حملې خطره د دشمن حمله کوي، نو دوی ته ضرورت دی. دا عقل وایي. خو نقل رسول الله علیه السلام ولا تشکیل کړی دی چې نه دا بځي. نو عمر رضی الله عنه ابو بکر له مشوره ورکړي چې دا لشکر د روم خلاف جهاد ته مه لېږه، دلته ضرورت دی. دویمه خبره، دا لشکر مشر اسامه دی. اسامه د 18 کالو نوجوان دی. د دې په ځای د اسامه په ځای د یو معمر شخص، بوډا سپینګیره مشر با تجربه، داسې سړی ولا مشر مقرر کړ. 2 خبرې راوړه. ابو بکر داسې خلک الله د اسلام دپاره ودرئ. خلیفة رسول الله ته ځکه جوړ کړه د رسول الله خلیفه. ورته وایي زه به دا لشکر را ایساروم. ټیک ده، مدینه کې ضرورت دی. عقل دا وایي. خو د عقل د نقل په مقابله کې عقل کار نه کوي، عقل نه چلیږي. زما ستا ذهن، زما ستا تجربه، زما ستا پویه دا د نقل مقابله کې نه چلیږي.
نو عمر ته وایي زما دې په الله قسمي چې دا لشکر به ځي جهاد ته اگر چې مدینه کې ضرورت دی لو ان الکلاب جرت بامهات المؤمنین چې سپي راشي او لیوان او زناور راشي او په موږ باندې دشمنان حملې وکړي او د نبی علیه السلام بیبیانې دا د خپونه ونیسي او په مدینه کې راکاږي او په مدینه حمله مشي او موږ مړه شو خو دا لشکر زه نه واپس کوم ولې محمد رسول الله علیه السلام د دې تشکیل کړی دی او هغه جنډه به زه راکوزه نه کم چې کومه جنډه رسول الله علیه السلام اوچته کړي زما مسلمان وروره چې کله خبره راتلله د نبی علیه السلام سنت موږ به څه وایو یاره صحیح دی خو زما عقل نه مني خو زما رواج موږ به د عقل د رواج دا به د نبی علیه السلام سنتو ته قربانو سنت به نه قربانو د هیچا دپاره به هم نه قربان اسمان به ځمکې له راشي ځمکه به اسمان ته لاړه شي خو د رسول الله علیه سنت دا به د هیچا دپاره نه قربانیږي خلک به خفه کو خلک به قربان کو ناراضه به کو خو چې نبی خفه نشي دویمه خبره ورته څه وکړله چې اسامه کم عمری دی بل مشر مقرر کا نو عمر ته ابوبکر ورته وایي چې جبان فی الاسلام په جاهلیت کې غیرتی وي بهادر وي نر وي تکړه وي په اسلام کې بزدله شه مور دې پوره شه عمره زه هغه امیر ایؤمره رسول الله وانزعه انا رسول الله اسامه امیر جوړی او زه به راښکته کوم د امارت او مشرۍ نه زه څوک یم دا به امیر یې ځکه دا رسول الله علیه السلام جوړ اوس دلته عقل څه وایي عقل هم دا وایي پویه چې د مجاهدینو مشر دی داسې سړی چې عمر یې ډېري تجربه یې ډېری جنګېدلی 18 کالو نوجوان غریب خو تجربه کمی که خو نه رسول الله علیه السلام مقرر کړ زما اوس ته عقل که رسیږي او که نه رسیږي موږ به د نبي علیه الصلاة والسلام تابعداري کوو محبت مینه همدغې ته وایي رسول الله علیه الصلاة والسلام د حدیبیې نه پس صلح چې وشوله عمرې ته راتلل کافرانو خپل منځ کې پروپیګنډه کوله په مکه کې اواز خور چې داسې خلک عمرې له را روان دي چې قد وهنتهم حما یثرب د یثرب او د مدینې تبو کمزوري کړي مدینه کې تبې ډېرې زیاتې وي بس د بعضې ځای آب و هوا قدرتي دسي یو ځای ته سړی لاړ شي هلته خېټه خرابېږي بعضې ځایونه دسي چې بله بیماري ورته ولګي د الله تقسیم دی په دې علاقو کې اوبو کې نو مدینه کې تبې ډېرې زیاتې صحابه چې لاړه ابوبکر باندې تبې رالې اوږدې اوږدې تبې بلال هم تبه ونیو ټول صحابه نو دې تبو ډېر کمزوري کړه ګرځېدلی به نه شو نو کافرانو پروپیګنډه کوله خندنۍ چې مسلمانان راځي خو تبو والي دي څه هم نشي کولی رسول الله علیه السلام خبر شي صحابو ته اعلان وکړه چې موږ ورسیږو او د حجر اسود نه څنګه طواف شروع کوو د حجر اسود نه چې شروع واچي د طواف او د دې کعبې کوټې نه راتاو شي او بیا حجر اسود ته راورسي دې ته یو چکر وایي نو بیا به دویم ځل شروع واچي بیا چې راورسي دویم چکر و چکر چې مکمل کړي نو یو طواف تی جوړ شي د و چکرو نه یو طواف جوړي نو رسول الله علیه السلام صحابه ته امر وکړ چې خلک خو موږ پورې خاندي مسخرې کوي چې دا کمزوري دي ناجوړه دي بدنونه خوار او ټپ دي تاسو چې ورسېدلی حجر اسود سره نو تاسو به د احرام دا یو صادر چې کوم دی دا چې په دې ولي باندې کوم د احرام صادر پروتي نو دا به تاسو د دې ولي نه داسې را لاندې کړي نو دا ولې به ښکاره شي ستاسو اوږه به ښکاره شي مټ به ستاسو څه شي ښکاره شي په دې طریقه یو به دا وکړئ او مټ چې ښکاري دا یو پهلواني غوندي دویم به څه وکړئ و چکره دي د طواف اولنو 3 چکرو کې به تاسو رمل کوئ رمل دې ته وایي په ټوپونو به ځئ په دنګالو به ځئ یو منډه ده منډه به نه وهئ رمل دې ته وایي چې اوچتېږئ او راخلاصېږئ په مستۍ به ځئ دې ته څه وایي په مستۍ دا جهاد ګوره ډېر قسمونه
کله په دشمن باندې غشه ولې دام جهادي ډز دام جهاد کله به دشمن ته روب او طاقت او خپل عظمت ورخه دام جهادي ليغيظ بهم الكفار چې کافر په څه غوسه کېده د قستا جهاد داغه چې زړه په څه باندې چاوده نو دوه خبرې وته وکړه چې یو استباع وکي ولې ښکارا کوي وګه او دویم چې د رمل وکي پهلواني وکي صحابه چې شروع واچول د طواف یو مټ ښکار یو داسې ټوپونه و یو راخلاصيږي او چاپیره د مشرکانو خزي او سپینګيري او بچیناست سیل کوي چې دوی به څنګه طواف کوي او دوی ټول په ټوپونه او د مټ ښکار او د مټ غوخي خوځيږي ویلې دا لا جوړ دي دا لا تبوالي دي دا چې روغ یو دا چې تکړای دا به څومره پهلوانانی د کفارو په زړه کې روب پریوت نو دا خو د غزې پورې واقعا و ځکه چې کافرانو خندنۍ کولی نبی علیہ السلام ویل پهلوانی وکي وګي ښکارک ورستو بیا نبی علیہ السلام وفات شي صحابه هم داسې کول نو عمر رضی الله عنه ځان سره سوچ کوي چې فما لنا وللرمل اوس دې رمل او پهلوانی ته څه ضرورت دی اوس چې موږ مسلمانان لړ شو په عمره حج کې پهلوانی کو نو مشرک خو موږ ته نه ناس موږ وګه چاته ښکارا کو موږ دا ټوپونه اوس چاته خایو اوس ته ضرورت شته عقل دا وای نشته کنه هغه وخت کې نبی علیہ السلام زکه وکړل ضرورت دا و چې مشرکانو سیل کو وتناسو هغه ته ځان خود نه موږ چاته خایو عقل دا وای نو عمر رضی الله عنه فما لنا وللرمل ضرورت مو رمل ته څه دی پهلوانۍ ته نبی ویل ځان سره چې شیء فعله رسول الله ولا نحب ان نتركه دا پهلوانی او دا ولی ښکارا کول رسول الله علیه السلام کړی دی منګه تر قیامت نه پریدو اگر چې نن ته ضرورت نشته بس د نبی سنت دی سنت بس مثال ویم مثلا نه بیانوم مثال ویم منګه مونږ کو تکبیر تحریمه اولنې تکبیر چې کو لاسونه اوچتو کنه څوک غوګونو پورې اوچت کې دس دام جایز دي څوک د وګو پورې اوچت کې دوانه جایز بعضی خلک رکوع چې زی بیا د سوکي سمع الله لمن حمده کې بیا لاسونه اوچت کې دا یو ډول وای چې دا سنت دي هغه بل ډول وای چې نه دا غلط کار دی منسوخ دي سدي منسوخ دي وای کنه وای زما په دې خبره سوچ کوه زه تا ته مساله نه کوم زه تا ته مثال ویم مثال خبره باندې ځان پوهیږم رکوع چې زی لاسونه اوچت کې په عربی کې او طرف الیدین وای سمع الله لمن حمده کې بیا اوچت په ار رکعت کې کوي یو ډول مولیان وای چې دا منسوخ دي دا بل ډول وای چې نه د پیغمبر سنت دي جنجال راغی لانجر علی سبکو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الله فرمای قرآن کریم کی تنازع مرالا اختلاف امراغه جنجال مو پیدا شفی شیء نکره هر مسئله چې د کده دین ده کده دنیا ده حل کو به چرته فردوه الى الله والرسول الله ورسول ورشه د به حل کی قرانم چوکه ته قران کې رفع الیدین باس نو خو یو آیات پکيو هغه دا وما آتاکم الرسول فخذوه آیات کې الله فرمای دی پیغمبر چې سره وړي په دې عمل وکړي چې پیغمبر څه کړی دی په دې عمل وکړي دي ته وی عامه خبره پیغمبر چې ارڅ کړی دی تاسو یې وکړي عمل په وکړي او د څه نه چې منع کړی استیزان ته وسات کتابونه هم چې ولټول بخاری شریف زما بخاری زنه یادو د دې جانگیر مولوی صاحب هم نه یادو دا ستا مولوی صاحب دا ستا په کتابخانه کې چې کوم بخاری پروت دی دا ستا مولوی صاحب دا ستا په کتابخانه کې چې کوم مسلم پروت دی مشکات ترمذی ابو داود په دې به خبره کو او دا شپږ کتابونه دي ته صحاح سته وي منګ تر هغه مولیان کې ګونه تر سوچ موږ د شپږ کتابونه نه ویل موږ چې د شپږ کتابونه وایو نو موږ ته په مدرسه کې بیا پټکي وتړي چې زه ته اوس مولا شو
اوس خبرې م کوه منبر ته م خیږه لډ سپیکر ته م ودرېږه موږ ته دا وایي دا شپږ کتابونو باندې موږ مولیان شو دا شپږ کتابونه په دې ملک کې ټول مولیان وایي که اهل حدیث دي که بریلیان دي که دیوبندیان دي که هره فرقه ده خو دا شپږ کتابونه چې ووایي ملا ترې جوړ شي څه ترې جوړ شي ملا دا شپږ کتابونه ما درته ویل زما مه یادوه ته به دا ووایې چې دا به پکې د خپله لیکلي دا ستا د کتبخانې مولوي صاحب تا ته چې پې پټکې تړلی دی ته چې پې ملا شوی دا راواله که پکې باب او د رفع الیدینو حدیث نه و چې عبدالله ابن عمر وی چې رأیت رسول الله ما رسول الله علیه السلام ولیده چې کله تکبیر تحریمه کو لاسونه اوږو سره برابر کړل واذا رکع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا رسول الله علیه السلام چې رکوع ته او سمع الله لمن حمده کې بیا لاسونه اوچت کړه که دا پکې نه و زه به بیا اعلان وکړم چې زه خطا یم غلط شوی یم ما خپله خبره بیرته واغست اوس پوښتنه دا ده چې شته هغه مولوي صاحب هم وشته زه م ویم شته خو هغه مولوي صاحب یو خبره کوي چې دا و خو اوس دلته خو ته ګوره منسوخ دي خو منسوخ دي منسوخ په انګریزي کې ورته ایکسپایر وایي څه ورته ایکسپایر یو دوايي چې ایکسپایر شي په هغې باندې تاریخ ورکړی ډیټ تعلیم یافته خلک چې دوايي راوالي وي ګوري چې دې کې څومره ټایم دی یا په کور کې زړه دوايي پرته وي نو څوک پې ډایرکټ نه ورځي هلکه دا د 5 کالو دوايي د لږې وګوره ټایم پکې شته که نشته نو که ټایم پکې وي خوري چې ټایم پکې نه وي ایکسپایر ده ختمه ده څه نه او چا چې ایکسپایر دوايي وخوړله یا به مړ کېږي یا به پې ښه کېږي پې نه یا به نور را جوړه شي ځکه هغې نه زهر جوړ شوي اوس دا مولوي صاحب چې وایي چې رفع الیدین وو خو منسوخ شو ایکسپایر شو او منسوخ شیز غلط شیز ختم شوی شیز باندې چې څوک عمل کوي دا کافر کېږي څه کېږي کافر کېږي څلور قنجه دنیا ولټوه په څلور قنجه دنیا کې 3 حصې خلک څومره حصې خلک 3 نه ډېرې حصې خلک دا په مانځه کې رکوع سمع الله لمن حمده کې رفع الیدین کوي ولې کوي مذهبونه څو دي څلور مذهب حق دي کنه امام مالک رحمت الله علیه دا هغه په مذهب کې شته یوه حصه خلک امام شافعي رحمت الله علیه په مذهب کې شته 2 حصې خلک امام احمد ابن حنبل په مذهب کې شته 3 حصې خلک څلورمه حصه خلک په 3 ملکونو کې دي څلورو کې افغانستان پاکستان هندوستان بنگلاديش 4 ملکونه دې ملکونو کې زمونږ دا ورونه دي دوی وایي نشته باقي ټوله دنیا یورپ کې د څو کې وسو سره رابطه وکړه عربي دنیا دوبۍ امارات سعودي عرب ورپسې بل 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 ټول دا اعمال د کعبې امام چې رکوع لذي دا کوي که نه کوي سمع الله لمن حمده کې کوي که نه کوي موږ څه وایو مخ مې د کعبې شریفې په لورې صحیح شو حج عمرې له چې لاړ شو هلته یو مونځ په څو دی بیت الله کې یو مونځ په څو دی خوب خو نه درځي یو په څو دی 1 لاک صحیح شو امام وابي مخ کې شوی دی رفع الیدین کوي او مونځ ورپسې په څو دی په 1 لاک دی راځئ چې دا د پاکستان دا خلک راوځو دا مولیان دي راوځي که نه روډونه روزانه بندوي که نه یو شیز دپاره یې بند کړي بجلۍ دپاره یې بند کړي پټرول ګران شو راځئ راوځئ که نه چې کعبه منسوخو خلکو نیولې ده کعبه کې منځونه نور زمونږ نه کېږي ولې ایکسپایر کار دی منسوخ دی منګه کعبې له حج لم نزو عمرې لم نزو ولې مشران ټول منسوخ پسې روان دي دا چا ویلی دي څوک یې ویلی شي بیا څه وایي هغه صحیح دي زه غریب یم ځکه زه صحیح نه یم هغه مالداره دي که ته هغه ته غلط ویې په سعودي عرب دې بندوي پاسپورټ دله بند کړي او ما زه خو غریب سړی یم ځکه وایه چې ته په غلط بعضې خلک وایي دا رفع الیدین هغه وخت کې کول چې کله به دوی په ترخونو کې بوتان راوړل څه به کول بوتان دلته ستره چېرته نشته بوتان یې راوړل دا بوتان هغوی داسې نه جوړول چې دا به مثال په طور باندې دا مسواک دی
داسې بوتان نو غټ غټ بوتان، خو زه کم از کم چې ډېر وړوکی بوت دومره خو به وکنه، دومره دی په ترخ کې ونیو. صحیح شوله؟ دلته به خبرې ته به سوچ کې اره خبره الله رب العالمین ته دماغ درکړي. ته ټماټر پیژنې، په ډېرو ټماټرو کې خراب پیژنې، ښه پیژنې، سبزي پیژنې، دین باندې به ځان پوه کې. مولوي صاحب وایي چې رفع الیدین د هغه وخت کې کول چې کله بوتان مشرکانو راوړل نو نبی علیه السلام وتل چې لاسونه اوچت کړي چې دا ترې پرېوځي. اوس دوه تپوسه کوم. اول ما ته به د هغه مشرک نوم ښې چې دا مشرک څوک و چې رسول الله علیه السلام پسې نیت تړلی دی او مونځ یې کړی دی. په مخ د ځمکه د نبی علیه السلام په زمانه کې داسې مشرک نه و چې مونځ یې ورپسې کړی. چې چا ورپسې مونځ کړی هغې ته مونږ صحابي وایو رضی الله عنه. صحابه و بوتان راوړل؟ نه، مشرک راوړل او مشرک راته نه جومات. دروغ ولې وې؟ مشرکانو نبی علیه السلام پسې قطعا مونځ نه کوه، هغې پیغمبر نه منه. دویمه خبره، زه یو پکې په غلطۍ کې راننوتی دی کم مشرک او بوتې دلته نیولی دی، نو نبی علیه السلام ورته لاسونه اوچت کړه چې دا پرېوځي. صحیح شوله؟ نو تکبیر تحریمه اولنی تکبیر چې وکړه الله اکبر، پرېوته که پرې نه وته؟ خود په خود پرېوت. نو رکوع کې الله اکبر ته بیا اوچتولو ته خو ضرورت نه وه، خو پرېوتی دی که ښځه په رکوع کې چې بیا اوچت کړه پې بیا پرېوته، دویم ځل بیا مو غورځو. دلته دوه درې نیولي دي، رکوع ته چې ښکته کېده بیا وش پرېوت. سمع الله لمن حمده کې نو په دویم رکعت کې ولې کول، په دریم کې ولې کول، په نفلو کې ولې کول، بیا په سنتو کې ولې کول. ولې کول؟ زما مسلمان ورور، زما دا خبرې دا مولیان اوري، پټې نه کومه، دلته هم اوري او داسې به هم واوري. ولې جنګ کو، ولې جګړه کو، ولې اختلاف کو؟ په مینه محبت سره کینو، ورونه یو، کلمه وایو، مسلمانان یو. دا به ما ته وښیې چې رسول الله علیه السلام په کم حدیث کې یو کتاب، ډېر نه، یو حدیث یو کتاب راته وښایه چې صحابه وویلي یا نبی علیه السلام ویلي چې رفع الیدین مې درته ځکه وویلي چې ما پسې مشرکان ودرېږي او په ترخونو کې بوتانې چې دا ترې وغورځېږي. که دا حدیث دې وښوده زه به په دې منبر توبه وباسم. دویمه خبره، وایي دا منسوخ دي. څه دي؟ منسوخ دي. ذخیره د احادیثو کې په مخ د ځمکه د مشرق نه مغرب، شمال نه جنوب پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی مولوي صاحب وښی چې په هغې کې رسول الله علیه السلام فرمایلی وي چې رفع الیدین مخکې وو او اوس منسوخ شو. زه بیا هم توبه وباسم. او که ته وایې چې یاره پلانکي صحابي مونځ وکړه او رفع الیدین یې ونه کړه نو دا خو سنت دي. څه دي؟ سنت. مونږ خو دا فتوه نه ده ورکړې چې چا ونه کړه مونځ یې نه کېږي. زمونږ په جوماتونو کې ډېر ورونه مونږ سره ولاړ، اوس به هم دلته دا زمونږ ورونه ناست دي، نه یې کوي، مونځ یې کېږي. چا ورته ویلي دي نه کېږي، خو سنت دي. څه دي؟ او مخکې مونږ واقعات د دې دپاره ولوستل چې د رسول الله علیه السلام سنت مونږ ته راورسېده، طریقه مونږ ته راورسېدله، مونږ به په هغې فورا عمل کوو. که مو ذهن رسي که نه، که عقل یې زمونږ مني او که نه، که رواج یې زمونږ مني او که نه، که مولوي صاحب یې مني او که نه، که ملک صاحب یې مني او که نه، زار د رسول الله علیه السلام شو. زمونږ پیغمبر هغه باندې مونږ ایمان راوړی دی، هغه ته مونږ نبي ویلی دی. دا یوه مسله اخره کې مې بیان کړه، زه مسلې ډېرې نه بیانوم، خو خیر دا مې صرف مثال درکړی دی. که طرف الیدین کې ام زما ورورې او که ته نه کې ام زما ورورې، که طرف الیدین نه کې ام دلته مسجد له راځه تا به څوک بند نه کړي، که بند یې کړلې زی ذمهوار یم، او که ته نه کې دلته مونځ کوه ستا مونځ کېږي. خو د پیغمبر سنت دی کله چې درته ښه ښکاره شو او په دې نیت یې وکړه. نیت دې ته مه ګوره چې مولوي صاحب یې کوي او دا د کمې ډلې کار دی، د ډلو نه دی، دا د ټپلو هم نه دی، دا د تنظیم هم نه دی، دا مونږ محمد رسول الله علیه السلام ته ګورو او د نبی علیه السلام سنت چې په آخره زمانه کې څوک ژوندی کې څومره اجر وي لکه د سلو شهیدانو. سل نه، حدیث کې یو سلو شل راځي. څو راځي؟ بعضې روایتونو کې شپېته راځي، بعضو کې یو سلو شل راځي.
یو سنت چې د ژوندی کو د 100 شهیدانو اجر دی. زه نن په دې نیت باندې کوم چې رسول الله علیه السلام د قیامت ورځ به زه به تا نه د حوض کوثر اوبه غواړم، نو زه به درته ویم چې ستا یو سنت ما د سنتو په نیت ژوندی کړی و، داسې مې نه و ژوندی کړی چې زه په دې ډله کې یم په دې ټپله کې یم. زمونږ بعضې استادانو اوس هم بعضې علما ما ته معلوم دي حنفي مسلک والا او دیوبندي مسلک والا ویلي به مونږ د شپې په تهجدو کې رفع الیدین کوو، نفلو کې پټ پټ کوو. ولې وایي د پیغمبر سنت دی خو جومات کې ځکه نه کوو چې مقتدیان په قاریږي او مقتدي چې په قار شه رزق مې بند شه او رزق د الله په لاس کې دی د مقتدي په لاس کې نه دی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن الله إليكم.